أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم ولکم او استاسو د پارا فی القصاص پا قصاص کی حیاتن جندن دے یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو لعلکم د پارا د دی چی تاسو تتقون بچ شئی سورہ بقرہ 179 نمبر آیت تے ودی آیت کریمہ کی د قصاص چکم حکم برا بیان شوه او داغي تتمه ده او داغي حکمت او مصلحت او داغي د فرض کولو وجه صدا اغا الله جل جلاله بیان کړي برانی آیت کې الله رب العزت د قصاص حکم اغا بیان کړ قصاص سره د دیت مسائلو قصاص سے برابری او مساوات تویل شي کم کس چې قتل شو داغه په بدل کې داغه قاتل قتلول د دې حکم او دا حکم څنګه چې نو ډیر داسې احکامات دي چې هغه د سلطان د پاره ریاست د پاره یا دا غي نائب د پاره عدالت د پاره دا شانتي دا حکم هم د ریاست کوم مشینری دا چې هغه کې بیا عدالت ته او دا غي ماتحت چې کوم ادارې دي هغه بد دي عملی نفاذ کوي د مقتول ورثه خپل ځان نه خپل طرف نه بدل نشي اغسته هغه کې هغه د قانون پابند دي بیا دی کې برابری او انصاف دا ضروری ده نو چې کم کس باندې ظلم شوه دی داغه ورثه خو اسه هم غوسه کی چرته هم حق فیصله او حق خبره نکی زکه د قاضي د پاره د جج د پاره دا حکم هم دی چې کله هغه غوسه کی هغه د هرگز فیصله نه کوي نو چې قاضي د غوسه په حالت کې صحیح فیصله نشي کولن یو عام انسان بسو نو ځکه فقه کې زمونږه د دې باقاعده پورا تفصیل راغله بیا د آزاد او د غلام دغه شانتین د نارینا او د زنانه څه فرق پکې نشته چې چا قتل کړي دی نو بدل کې به هم هغه قاتل یا قاتله قتل کیږي حکومت په ولا سزا ورکړي دې کې دانه چې د اوچته مرتبه خاوندانی یا غټ خلک وي نسل یا نسب په لحاظ سره مال په لحاظ سره یا زور په لحاظ سره دا غینه بدل نشي اغسته دا اغینا قصاص هغه معاف کی دا غي په ځای پیسې می سي ورکی او غریب سړی دا غنه بدل واخلي دا د اسلام قانون نه دی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى چا چې ظلم کړی دی په بدل کې به هم د اغنا بدل اغستې شي بیا دی کې د دیت مسله هغه هم رااله یهودو د پاره حکم صرف د قصاص وو چې ریاست په
د مقتول په ځای قاتل هغه با سزا د پاره منتخب کړي شو او هغه با قتل کړي شو. او نصارا یعنی عیسایانو کې صرف معاف کولو، کار سوره ظلم در باندې ون شو قتل هم شوي نو ستا ورثه بدل نشي هغه څه بلکې معاف کولو. او عرب چې کوم وو مشرکین دی با بدلاو مغستا او بعض اوقات فدیه به هم ورکولا، خون بها چې ورته ویل شي، دیت ورته ویل شي، دا به هم ورکو. خو دې کې کمزوري د پاره جدا قانون او زورور د پاره جدا قانون. نو شریعت د ټولو د پاره یو قانون جوړ کړ. یو خدا دې چې درې صورتونه دي قصاص ته بدل اغستل دي، نو چې په کومه طریقه هغه وجل شوی دی هم په هغه طریقه به دا قاتل حکومت به وجه. دویم کچاره د مقتول ورثه وای چې نه مونږ نه قتلو، مونږه دیت اخلو. دیت هغه پیسو ته وای، هغه رقم ته وای چې کم وینا معاف کولو په بدل کې د مقتول ورثه ته ورکول شي، هغه ته دیت ویل شي. د دې مقدار یو کس قتل شو نو داغه د طرف نه چې دیت ورک داغه د پاره داغه چې کم د قاتل کم خاندان دی یا قاتل له نو دیبا د مقتول خاندان او وارثانو ته چې کم رقم ورکي نو هغه مقدار کم شریعت خوله ده نو هغه کې یا خو سل او خان دی یا زر دینار دی، دا د سرو زرو اشرفای بوي هغه وخت سیکه بوا، یا د سپینو زرو 10,000 درهم دی. درهم یو درهم دا د درینی می ماشه برابر وي، شرعي طور باندې چې کوم دی درینی می ماشه نظرګران به پويږي ډېر. او په دې حساب سره 2916 تولی او اتماشی سپین زر دا د دیت کم مقدار دی دا ورکول دی. سلو خان دی یا زر دینار دی یا لزر درهم دی او د درهم مقدار می درته وی چې 2916 تولی او اتماشی دا د دې مقدار جوړیږي یا د دې برابر رقم. دا د یو کس دی او که د دینه په کم باندې هغه رضا شو هغه هم صورت جایز ده. بل دې کې یو مسله ده چې مثلا کم کس وجل شه د هغه دو زامن دي، هغه دوو کې یو وای چې زه بدل به اخلم کیس په کوم عدالت نه به ددنه قصاص اغستې شي، او بل وای چې نه زه معاف کوم او ددنه پیسې اخلو. نو اوس په دې صورت کې د قصاص هغه بدل اغستو هغه کوم حکم دی هغه ختم شي. اوس په د دواړو د پاره دیت وي، دیت چې څومره رااله چې څومره باندې رضا شو هغه به دواړو کې نیم نیم تقسیم شي. بیا دې کې دریم صورت تا ده کچاري یو رور وای چې زه پیسې نه اخلم بالکل معاف کوم، نو په دې صورت کې نیم دیت هغه یو لبه ورکړې شي او د دې بل دا نیم چې ده هغه معاف شي. دا درې صورت ده. بیا دې کې دا حکم ده چې مطالبه کوونکی چې کم پیسې اخلي هغه دې هم سختی نه کوي او کم پیسې ورکوونکی دي هغه دې هم د دستور مطابق په خطرې کې سره سړه سینې سره هغه پیسې دې هغه ته حواله کی. دا د الله رب العزت تر طرف نه یو مهرباني ده چې په دې صورت کې هغه کس بچ شو او د خاندانو په میانس کې روغه هم شو او کچره دا خلک غریبانانی نو د دې مالی تعاون هم شو، ډېر فائدې دي پکې. اوس دینه بعد الله رب العزت دې 15 ټکو کې د قصاص څه فائدہ ده او د دې مقصد څه ده. الله رب العزت وی حیات ولکم فی القصاص حیات، اے خلقا ستاسو د پارا په قصاص اغستو کې ژوندون ده، حیات ده، زندگی ده.
نو که په عقل سره بندا سوچ وکي لږ توجه ورته وکي نو دې صورت کې خو قاتل هم قتل شو یعنی یو کس بل ضایع شو بیا څنګه دې کې ژوندون دی ورسره الله رب العزت یو ټکی ولیکه یا اولی الالباب اې د عقل خاوندان یعنی د دې هغه راز ته هغه مصلحت ته هر یو کس نه رسي دا او خيار او پویا کم خلق دی قانون باندې کم پويږي دی خلکو ته کچره دا مسله مخامخ کې خدای شي نو هغه و دې ته ورسي چې واقعي په دې کې ژوندون او هغه څنګه دلته ژوندون دا مراد نه چې د یو کس ژوند دی نه بلکې دلته کې مراد د معاشري د سوسایټي د علاقې او د ملک دا غي ژوندون قران کریم کې چې کومې سزاګانې بیان شوې دي شریعت چې کومې سزاګانې مقرر کړې دي نو هغه کې هر ځای کې یو ټکی راغلی دی نکالون وی عبرت ته یعنی د اسلام دا سزاګانې چاته اذیت او تکلیف رسولو د پاره نه دي بلکې د معاشري د پاره د خلکو د پاره د نور د پاره د عبرت د پاره نو چې هغه ته د دینه عبرت حاصل کی نو بیا به څوک دا جرم کولو د پاره سوچ به هم نه کوي نو په دې طریقې سره په دې کې ژوندون دی په دې کې حیات دی یعنی کم اوس مونږه کته شو چې کم ملکونو کې قانون سخت دی الته کې جرمونه کم دي عربو مختلف ملکونو کې تاسو هم پاتې شوي تاسو هم لیدلی الته کې څنګه قانون سخت دی د ټریفیک هغه سیګنل هم څوک نه ماتي ولی چې قانون سخت دی نو چې کم ځای کې قانون سخت وي الته کې جرم کم کی ختمیږي نه او کمی بیا بعض دانشور او بعض داسې خلک چې هغه یو تحریک عدم تشدد یعنی دنیا کې چاته تکلیف رسول چا باندې ظلم کول او چاته بدنی ضرر رسول د دینه منع په دې اخیری صدای کې مهاتما ګاندھی د انډیا چې کوم مشر د کانګرس مشر دی هم د دې عالم بردار او نورم ډیر خلک نو هغه دا وایي چې په دې باندې اعتراض هم کوي هغه دا خبره کوي چې دا کم کس قاتل دی د حقیقت کې دی وخت کې معذور و د ذهني بیمار دی د نفسیاتی بیمار دی دا په خوخه دا کار نه دی کړ بلکې یو دباو کې غصه کې یا نور داسې کیفیت وو هغه د وجه نو وای د داسې کس کاونسلینګ کول پکار دي د سره ناسته پکار دي د سره خبرې اترې پکار دي د بیماری علاج کول پکار دي نو هغه وی دا سزا صحیح نه ده نعوذ بالله نو دا خبرو پورې خدا ډیره خسته خبر اخکاری خو حقیقت کې داسې نه دي انډیا کې هم وګورئ نور ملکونو کې هم وګورئ چرته په دې باندې عمل نشته هر ځای کې سزا شته کدا نه دینه وکمه خو سزا شته یو ځای کې داسې نشي چې غل راشي او عدالت ورته وي چې زت تا باندې هیڅ قسمه چینو سزا نشته دا هیڅ ځای کې نشته بلکې هر ځای کې سناسه سزا ورکړي کده قید دی کده جرمانه دی بل څه دی محل ټکول دی خو بهرحال سناسه سزا ورکړي نو یو خدا فلسفه اډو غلطه ده چې ترسو پورې د انسان په ذهن کې جزا او د سزا تصور نه نو هغه نه خکار طرف ته مایل کیږي او نه د بدو نه ځان ساتي دا هر ځای کې دی وړو کې نو اخلي تر مشر پورې هر ځای کې چې کم یو کس تا د دې یاره نه چې مانه به تپوس کیږي نو هو بالکل بیاړو پروانه ساتي بلکې چې صحیح زړه کې راضي هغه کوي نو د داسې خلکو د پاره جواب دا دی چې دا بیماری دا ټیک ده مونږ بیماری به وګڼو خو تاسو بیماری هم وکتلی داسې بیماری راشي بنده باندې چې ډاکټر وایي چې دا اپریشن بکیږي اپریشن کې څه کوي بدن والا غوخه والا یا ډوکه یا د بدن یو حصہ هغه باندې کټ لګي
چاړې باندې سری نو آیا دا هغه ته تکلیف نه ده؟ خو هر یو کس په وایي چې دې اپریشن لور کوي چې ټیک شي. او د دین هم مخکې د یو کس د بدن یو حصے باندې کینسر راغلی، ناسور راغلی، ډاکټر وایي که دا ځای دې تینا لرې نه که دا کینسر به ټول بدن کې خور شي او دی به هلاک شي. د هغه نږدې نه نږدې خلک هغه ډاکټر ته وایي چې بالکل ډاکټر صاحب لرې کوي ته نه دا لاس دا خپه دا ګوته دا ته لرې کوي. حالانکه که مونږ وګورو دا هم د کس سره ظلم نه دی په ظاهره، خو نه حقیقت کې د سره ښېګړه ده. د بدن کې چې کم هغه کینسر خورېدو والو دا هغه رکاولو د پاره منې کولو د پاره د هغه د بدن نه دا حصه لرې کړي. دا شان دا ټول مسلمان د یو بدن حیثیت لري، د بدن یو حیثیت لري او دی بدن کې چې کم یو عضو کم یو اندام هغه بیکاره شه نو دا هغه کټکول د باقی بدن صحیح سالم پاتې کېدو د پاره ضروری ده. نو چې دا یو کس چې کم قاتل دی یا کم جرم کړی دی دته دا سزا ملاوه شي نو نور ته به عبرت هم شي او نور خلق به د نور فساد نه بچ شي. یعنی دا کس به نور فساد، نور قتل، نور جرمونه وکړي. نو ځکه قرآن کریم وایي ولکم فی القصاص حیات. ای خيار خلقا دا په دې خبره د الله پوه شي چې الله تعالی قصاص کې تاسو لپاره ژوند اخی دی لعلکم تتقون. او د دې وجه سره مصلحت څه ده؟ مصلحت دا ده لعلکم تتقون چې اسنه تاسو د قصاص د قانون پرې نه دی، د قانون پرې خودونه د دې د نفاذ نه ځان بچ کوي. دویمه خبره دا ده چې تاسو په ځمکه کې نور فساد خورېدونه ځان وساتئ. او دریمه دا ده چې آخرت کې هم تاسو کامیاب شئ. د الله په نس تاسو متقی او د پرهیزګار په حیثیت سره راپاسئ. نو دا ټول حکمتونه دی کې موجود دي. الله جل جلاله دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. ولکم او استاسو د پارا فی القصاص په قصاص کې حیات ژوندون دی یا اولی الالباب اے د عقل خاوندانو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو بچ شئ. وما توفیقی الا بالله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.